السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه یم شاهینجي نوشیره. مونږ په لاره باندې روانو او د حکیم آباد نه چې راووتو او دلته کې د پټرول پمپ کې مو تیل اچول، نو د یو هوټل ګاډي ډېر زیات ولاړ و او ډېر خلک وو. نو مونږ وی چې څه چل شوی دی، چې راغو ومو کتل نو دلته کې خان بابا ناست و او خان بابا ډېر وخت نه دلته په دې نوښار کې په تېرو ټونو کې حصه اخیستې ده او ډېر غټ ټونه یې اخیستي دي او د خلقو خدمت کوي، سیاست کوي او سیاست دپاره د خدمت. نو ورځو به هغوی سره به ملاقات کوو، ستاسو ملاقات به هغوی سره کوو، هغوی نه به یو څو تپوسونه کوو د ژوند د ورځې مشغولات سي او سیاسي پروګرامات یې څه وي. نو نور تپوسونه به هغې نه کوو، ستاسو وخت نه هلم مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، دلته کې تاسو ته چې مونږ څنګه ووایي، خان بابا باندې مشهور دی او د دې غټه وجه هغه د خلقو خدمت دی چې هغې ډېر وخت نه کوي. نو هغوی سره مکمل وشو د خبرو اترو. نو ستاسو د خوښې یو څو تپوسونه به ترې نه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو خو راته ووایي جي زموږ د پروګرام فارمیټ دا دی چې هغه میلمه په خپل باره کې څه وایي. ستاسو پوره نوم څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه دا ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دا موقع ماله راکړه او دلته رالی. دویمه خبره دا چې زما نوم خان پرویز دی، زه یو عاجز فقیر سړی یم او د دې بدرخو یم او د ډېر وخت نه په دې عاجزۍ فقیرۍ کې وخت یې روم، خپل روزګار کوم او روزګار سره سره د خپل څومره چې د نوښار ضلعې خلک دي بالخصوص د دوی خدمت کوم او چې کوم د نوښار نه بار دي بالعموم د هغوی خیال ساتم. او اوس چونکې الله پاک ماله ډېر ښه روزګار راکړی دی، د ډېر د کمزوري ژوند نه خدای پاک دومره لوی عزت او دونه لوی روزګار راکړو، نو زما بنیادي خواهش دا دی چې زه د الله مخلوق خوشحاله کړم. نو د هغې دپاره چونکې نن سبا د روزګار ډېر زیات ضرورت دی، نو ما یو ایجنډه جوړه کړې ده چې هغې ته به ما په الیکشن کې ایک نکاتي ایجنډه وي چې یاره برای روزګار، چې یاره زه د خپلې علاقې، د خپلې حلقې، د خپل کلي نه راونیسه تر خپلې ضلعې پورې تقریبا د هر چا بچی په روزګار کړم. نو چې کله روزګار دته میلاو شي نو د ده بقیه مسایل چې دي دا خود به خود حل کېږي، ځکه چې معیشت سره تړلې خبرې دي او چې نه د یو سړي روزګار نی نو دته همیشه دپاره کله چې بیماري راله نو د ډاکټر پیسې نی، که بچی سکول ته لیږي نو د سکول فیس نی. نو زه یم چې روزګار د ټول نه بنیادي شی دی او دغه لپاره زه کار کوم لګیا یم. تقریبا دا 10 کاله وشول چې زه د روزګار سلسله کې دا ومنډه وه. سیاست کې قدم تاسو کله کې؟ سیاست کې هم د ما بنیادي مسله وه چې یاره ما ته خدای پاک کله روزګار راکو نو ما ته به د علاقې خلک رالل، نو ما به مثال یو کار کې به 10 کسه لګېدل ما سره، نو چې یو ماشوم یا یو زلمی به ما له رالو نو هغه به وایي چې ما نوکر که، نو ما هغه ته نه شول کولی، نو ما خو به هغه نوکر کو. چونکې دا خو لویه مسله وه، بل به سبا رالو نو بل به ځان سره څوک د علاقې عزتمن مشر راوستو، د جومات امام به یې راوستو، داسې څوک قابل قدر سړی به یې راوستو. نو هغه به ما ته وایي چې زما دا کلیوال دی، زما دا ماشوم دی، دا نوکر که، نو هغه ته خو به ما نه شول کول، نه چې کوم ځای به 10 لګېدل هلته به 100 شول. نو ما دا سوچ وکړو خپلو ملګرو سره چې یاره داسې یو پروګرام جوړو چې یاره مونږ حکومت کې ننوځو او دا مسله چې کوم د روزګار ده، نو چونکې حکومت نه بغیر نه حل کېږي که نه، نو که خدای پاک مونږ سیاست ته راوستو، مونږ ته مخکې موقع میلاو شوه، نو مونږ به د عوامو دا د روزګار مسله په ترجیح بنیادونو باندې حل کړو، نو مونږ ته به فایده ورسېدا چې دا خلک به په روزګار شي. نو سیاست ته زه په دې شکل راغلی. او د خان بابا دا لقب دا چې تاسو یا دا خو دې باره کې خو د نور اسم نشم ویلی، زه خو یو فقیر سړی یم، خو دا د علاقې خلکو نه بس چې چا را باندې دا نوم ایښی دی، نو د مینې او د محبت نه ماشومانو، خاص کر زیارت کاکا صاحب کې به ماشومانو چغې والې چې زه به د کاکا صاحب دربار شریف ته راړم، نو ماشومانو به چغې وال چې دبدب خان رالو. نو ما زه به هم سوچو چې ما به هم وایي چې دا دبدب چا ته وایي، ما ته دا پته نه وه چې دا ما ته وایي.
ډېر وخت بعد ما ته پته ولګېده دا ماشومان خو تا ته دبدب خان وایي. نو دغسې یو جلسه وه په دې وتړو کې، نو په پیله ځل باندې یو ګانا راله چې خان بابا زمونږ وګټي او داسې ډېر مزېدار. نو ما سوچ کې شوم نو بیا لکه دا پته ولګېده چې دا تا ته خان بابا وایي، دا د علاقې خلک د مینې نه. نو دا را باندې خلکو ایښی دی، نو خدای دې ښه ساتي. د مینې او د احترام او د احترام. مینې او د دې وجې نه جی باباجي او دغه جی دغسې باغباد ته به دا خدمت جاري ساتئ. او انشاءالله دا خو به تر مرګه جاري، او بیا چې زه مړ شم نو زما زوی به جاري ساتي. ما هغه ته هم نصیحت کړی. بل چې په نوښار کې چې داسې حادثات راځي، حکومت خبر شي نه راځي او تاسو یې نه مخکې ځان وروسئ او هغې سره امداد وکړئ. حکومت ولې داسې بې بسه دی؟ نو حکومت خو د کرایې او مکان دی که نه، مالک خو نه دی که نه. حکومت خو ځان د قوم مالک نه ګڼي، ځکه چې قوم نه دی راوستی. چې قوم یو سړی منتخب کړي نو او پې دا فخر کوي چې زه قوم راوستی یم. نو غیر منتخب نماینده حکومت چې وي همیشه چې په ډانګ ډبلو راغلی وي که نه، نو هغه به کار هم همداسې کوي. او مونږ کې خو ترس دی چونکې د مونږ خلک عزت کوي، مونږ سره مینه او محبت ساتي، مونږ کې هغه ترس دی، احساس دی. نو په دې وجه مونږ ځان رسوو، حکومت ورته ځان نه رارسي، خو د کرایې مکان کې پاتې کېږي، بله ورځ به ځي. تاسو په تېر ځل په پوره وټونه اخیستي، مطلب دا دی که ووایو نو ګټلې مو ده، او را روان وخت کې وټونو کې کامیابېدو او اختیار که تاسو ته میلو شي، نو ترجیحي بنیادونو باندې بس تاسو څه غټ غټ کارونه چې هغه تاسو قوم له ورکوئ؟ ټولو نه مخکې خو به زه انشاءالله کوشش کوم چې د نوښار ضلعې د روزګار مسله حل شي. په هغې کې یو بنیادي مسله دلته پرته ده مونږ ته چې تما امانګړ انډسټریل سټیټ چې دی، نو په هغې کې ډېر غټ غټ میلونه بند دي، ډېر انتهایي بې دردۍ سره دا ځمکې اخیستې شوې، د خلکو نه په زور باندې دا اکوایر شوې، د قومونو نه چا په 10 روپۍ کنال تحصیلدار صاحب پې کنډتار تاو کو، تا ته یو سرمایهدار ته حواله کړه، 800 جیرب و 600 جیرب و 500 جیرب، کارخانه 60 جیرب هم نه وه، ځمکه یې ورته 800 جیرب حواله کړه. هغه کارخانهدارو یې نه پیسې هم وصول کړي، ګټې هم وکړي، بیا یې کارخانې بند کړي. نو چونکې دا ځمکې اوس دا پلان جوړ دی چې ډېر پراپرټو والا آرامیان په هغې کې ګوتې وایي، لکه دا کارخانهدار دا کوشش کوي چې موږ دا شی په پلاټونو شکل کې خرڅ کړو او د غریب د آخري آسره چې پاتې ده دا هم ته یوسو که نه. نو ټولو نه مخکې به زه دا کار کوم چې سیکشن 4 به په دې میلونو لګوم، دا میلونه به څوک نشي خرڅولی او دې کې به نور میلونه لګي او دا لیبر به د دې علاقې پکې کار کوي او انشاءالله تعالی د روزګار مسله خود به خود حل شي. تو وګوره په جهانګیري کې ایف پی ټیکسټایل میل چې دی نو 600 جیرب کې دی او د 1000 روپو کار پکې نشته، هغه دی بند پروت دی. دغسې په نوښار کې پیپر میل بند دی، کالوني ټیکسټایل میل بند دی، دغسې بلا کارخانې چې ځمکې ایکوایر کړي دي په تحصیلدار په ذریعه په ډېر په کم قیمت دا ځمکه حکومت د خلکو لپاره اخیستې ده، صرف دې له تام ورکوله مام ورکوله چې یاره زمونږ بچي به سهار له په دې کې په روزګار وي. نو اوس روزګار خو یې ختم کړو، نو چې ځمکې هم خرڅې کړي، زمونږ د آخري اسره او پیسې یوسي، څوک د کاچای سیټي او څوک دې ځای سړی به سره میلاو وي که نه، نو بیا به مونږ خلک څه کوو. انشاءالله زه به دا په دې باندې سیکشن 4 مونږ لګو چې دا میلونه دا ځمکې څوک هم وانلي او نه څوک خرڅې کړي او په دې کې متبادل انتظام به کوو، بینکونو سره به هم خبره کوو، حکومت سره به هم کوو چې په دې کې نور انډسټری نوې ولګي او خلک پکې په روزګار شي. ډېر زبردسته منصوبه ده او ډېر ښه، الله تعالی دې تاسو کامیاب کړي. او تاسو په دې فیلډ کې خدمت کې چې لګیا یئ، دا کوم ستاسو خواهش دی، ایم دی او جذبات دي، نو تقریبا 40-50 کاله خو ستاسو دې کې یو تجربه ده، لرو چې دا به تاسو ته اسانه وي. دې نه علاوه بعضې مصروفیات مو سیږي چې سهار د ورځې مصروفیات خو چې سهار مونځ وکړمه نو څه ټایم را پاسئ؟ پاسمه بس مانځه ته پاسمه سهار او مونځ ریګولر بالکل د سهار مونځ مې نه دی چته پرېښی، داسې کوشش کوم نو چې مونځ وکړمه سهار نو بس بیا چای او پیاله یې وڅښو، بیا راووځو بس خپل کارونو کې ګرځو، غم خادم کوو دې سره چې څه کار خدمت د چا راځي، تاڼه کچری علم ځو او خپل روزګار هم کوو، ځکه چې روزګار نه بغیر هم نه کېږي او چې دا روزګار څونه ډېرېږي دونه به راسره خلک په روزګار کېږي نو فایده هم ده او تړلې. او د شپې ویده کېږئ؟ شپې تقریبا 12 بجې خبرونه چې واورم نو بیا سم
بس 5-6 घंटे دي 4 घंटे یا 5 घंटे دي ډېر نشته. خوښ خوراک ستاسو څه دی؟ سبزیانې خورو بس تازه سبزیانې خورو بس لګیا یو او ښه مزې دا چټني وټکوو ساده د څه شی میلاو شي؟ او چې نو څه شی دا باک نه کوو بس چې څه شی رالو مخې ته بس ګزاره حال شی خورو. دا هم سیاستمدارانو دغو په شانتې څه خاص نه 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 خاص پروګرام دغه نشته. د غریبانو او خپلو ملګرو په منځ کې بالکل دا مخامخ ته را باندې رالی چې مو وخوړل. څه پیغام به ورکوئ نوجوان نسل ته؟ او زمونږ ډېر نوجوانان هغه په سوشل میډیا باندې لګیا دي، په فیسبوک باندې، په انټرنیټ باندې ډېرې بدیان هم بیانېږي، خو ډېر د فایدې شیز هم دی. خپل سپورټر ته او خپل د نوښار او د ټولې دنیا نوجوانانو ته به څه پیغام ورکوئ؟ زما نوجوان نسل ته خو صرف دکه یو پیغام دی چې یو خبره ورته څوک وکړي نو چې کم از کم په هغې باندې لږ سوچ وکړي او د سوچ نه کار والي. لکه اوس که تاسو خیال وي دلته یو اجنبي سړی رالو چې زه 1 کروڑ نوکری ورکوم او 50 لاک کورونه مو ورکوم که نه، نو زما نوجوان بچی دوکه کو او هغه دوکې کېده دې ځای ته راورسېده. ته ما ته وایې چې په لکونو خلک نور بې روزګاره شول او انتهایی درجې ته راله او مهنګایي اسمان ته ورسېده. نو موږ دا نوجوان نسل ته کم از کم دا یو پیغام زما طرفه دې ورسي چې بچیا که تاسو ته څوک سړی دروغ ووایي یا رښتیا نو تاسو یې لږ غوندې جانچ پړتال وکړئ وایي نه بعد یو قدم والئ. لکه ډایرکټ جوش نه کار مالئ، لږ هوش نه کار والئ، جلدبازي نه. ډېره ډېره مهرباني. د دې نه علاوه که څه وینا غواړئ دا بس موږ ایډیټ کوو. ستاسو په ذهن کې داسې خبره وي؟ بس زما ذهن کې همدا خبره چې میډیا والا زما کشران تاسو ناسي او خامخا دې کې به زما سینیر مشران هم وي په میډیا کې. نو زما تاسو ته دا یو پیغام دی چې تاسو د دې قوم او د دې لیډر منځ کې پول یئ. نو که زه دروغ وایم نو زه په تا نشم تېرېدی، نو کم از کم که ته مې راونیسې که نه نو قوم به دوکه کېږي نه. لکه تاسو ته مې دغه یو سوال دی چې که څه یو سړی فضول دروغ وایي نو کم از کم تاسو پرې داسې کوېسچن وکئ او قوم ته هغه پیغام بار بار ورسوئ چې دا خبره رښتیا دی نه کوي. لکه که اوس لکه دغه ټایم باندې داسې یو هوش نه لږ غوندې کار اخیستی شوی دی که نه، دا حالات به دومره نه ابتر کېدی. لکه تاسو سوچ وکئ چې څومره ابتره دي. بجلی نشته، ګیس نشته، اوبه نشته، هسپتال نشته، ډاکټر دوایي نشته او مهنګایي اسمان کې ګرځي او روزګار هم نشته. که روزګار یې بیا ورکړی چاله که نه او مهنګایي شوی مې نو بیا یې فوټ کېږي. خو چې روزګار بالکل زیرو دی او ته مهنګایي روزانه کې لګیا یې نو د دې به ښه رزلټ وي. نو تاسو زما وروڼه یې تاسو ته دقه اپیل کوم چې تاسو ته د پول کردار یې صحیح ادا کوئ چې تاسو نه یو سړی کراس نشي او قوم ته یو فضول خبره ورسوي او دوکه کړي او د قوم نه ناجایزه فایده والي. نو دا کار تاسو کولی شئ، بالکل دا ایگزیکټ کولی شئ. تاسو پول یئ هغه د سیند هغه کنارې ته نه دی، لیډر یې دې کنارې ته د منځ کې په سیند باندې چې کوم پول دی هغه میډیا ده. نو که میډیا والا یو سړی صحیح طریقې سره وښیي قوم ته که نه د هغه چهره نو قوم دوکه کېږي نه. نو تاسو به دغه اپیل دی چې دغه پیغام هم دی چې تاسو خو ما سره ناسي او دغسې ټول میډیا والا ته زما دا اپیل دی چې دا پول کردار دی صحیح ادا کړي. Thank you very much. Thank you very much.